فرمای یو سړی په ځنګل کې دی او داعی وته نه دی رسېدلی، قرآن وته نه دی رسېدلی، حدیث وته نه دی رسېدلی، دعوت وته نه دی رسېدلی، د هغې باوجود په ده باندې اسلام قبلول هغه څه هغه فرض دی. پوهېږې ولې؟ ځکه دی فطرتاً مسلمان دی. موږ به داسې ووایو یو ځناور دی، دې ځناور کې کانشیسنس ورته وایي، شعور چې څه ته وایي، شعور ایوي سیلف کانشیسنس، خود شعوري چې ورته وایي، څه خود شعوري. دا خود شعوري صرف د انسان خاصه ده، دا صفت صرف انسان له الله ورکړي. د هغه کې کانشیسي په ځناور کې، خو دا سیلف کانشیسنس چې ورته وایي دا پکې نه وي په ځناور کې، هغه صرف په چا کې؟ صرف په انسان. دا هغه خود شعوري ده چې د هغې په بنیاد کې انسان خو فطرتي طور باندې مسلمان دی. لکه دی په ځنګل کې مې دی به کوشش کوي څه دپاره؟ د الله جل شانو د پہچان دپاره دی به په خپله کوشش کوي. که په دې کوشش کې مړ شو دی مسلمان دی، که په دې کوشش کې مړ شو دی مسلمان دی، دی به جنت ته ځي. او که کوشش یې ونه کړو د دین اسلام دپاره په ځنګل کې دی یا په صحرا کې دی، څوک ورته نه دي رسېدلي، دی بیا جهنم ته ځي. ګورئ هېڅ نقصان نشته. نبي کریم صلی الله علیه وسلم دې ډېره ښکلې خبره وکړه چې انسان ته د خپل عبادت پته نه وي او دی په ځنګل کې تاسو ته ماوي چې د دپاره نه عبادت ضروري دی نه ولا کلمه ضروري ده، ضروري ولا څه شی دی؟ هغه خپل فطرت پسې کوشش کول. نه پوهېږې په دې باندې خپل فطرت دی، دا خو فطرتي داسې دی که نه. نبي علیه السلام فرمیل په اسلامي فطرت پیدا شوی. مثال در کوم ورکې تاسو به پوه شئ. سوري د مشرکانو په زمانه کې کله چې دې قریشو د دې بوتانو عبادت کو په بیت الله شریف کې، نو ده به د بیت الله شریف دیوال ته ډډه واله او دا به ای قریشو دا تاسو چې څه کوئ دا غلط دي. ما ته پته نشته چې ولې غلط دي، ما ته پته نشته چې موږ له څنګه عبادت پکار دی، ما ته پته نشته چې د چا عبادت پکار دی، خو دا تاسو چې څه کوئ دا غلط دي. دا څه دي؟ ګوره ښه دا لاړو داسې مړ شو، نه کلمه ویلې وه، نه په پیغمبر ایمان، نه په قرآن ایمان. خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ده زوی دی، د زید ابن عمرو ابن نفیل زوی دی، سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل. سعید هغه صحابي دی چې په عشره مبشرو کې دی. نبی علیہ السلام فرمایل ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه، علی فی الجنه، ابو عبیده فی الجنه، طلحه فی الجنه، سعد ابن ابي وقاص فی الجنه، عبد الرحمن ابن عوف فی الجنه، او زبیر فی الجنه، او سعید ابن زید فی الجنه. سعید ابن زید فی الجنه دا هغه صحابي دی. دته وی سعید دی خوا راشه. یو ورځ تپوس کړی زما بابا تللی دی یا رسول الله، د هغه سره الله څه معامله کړې ده؟ نبي علیه صلات وسلام ته وفرمیل ما ستا پلار ولیدو د جنت په ښکلو باغونو کې سرېدو، د جنت په ښکلي باغونو کې سرېدو. بیا نبي علیه صلات وسلام وفرمیل، تقریبا بخاري شریف کې روایت دی چې دې وجه څه وه چې دې جنت ته لاړو، وجه صرف دا وه چې دا خبره کړې چې قریش دا تاسو څه کوئ دا غلط دي، او ما ته څه بل څه ټیښ ښکاري او پته نه لګي چې دا څه شی دی. د دې په بنیاد یو انسان په ځنګل کې هم دی، په هغه باندې ایمان څه دی؟ ضروري دی. کوشش پکې د هغې ایمان دپاره. پوهېږې په دې؟ اوس اسانه شوه. اوس الله فرمایي دا مې د دې دپاره کړي مقصد بیانوي ان تقولو چې تاسو ونه وایئ